بدبخت او بدترین انسان مرزا غلام احمد قادیانی په شکل کې هغه دنیا کې چې کم دینو راغلو دغه خبيث د نبوت دعوه کړو زړه الله نبی ما تاسو هغه کتابونه پورته کړئ ان شاء الله کله چې تاسو یو کتاب پورته کړئ په هر صفحه باندې کنه په هر پاڼه باندې و تاسو ته اختلافات په نظر باندې راشي دی وای ز نبی ما زما د رسالت چې کم دینو دلیل دار زره مستقبل پیشنګویان ورکوم هغه پیشنګوی بالکل صادق او صفا راځي خپل کتابونه کې چې کومه پیشنګویان ورکړي ټول چې کم دینو دروغ راوتل کومه پیشنګوی د ورکړي دا مکمل په دروغ راوتا خلکو به انتظار کو پته ولګیرا لوجدو فی اختلافا کثیرا دا هغه ملعون په خبرو کې مکمل اختلاف ته کله کله زره خپل مرګرو ته زین تاسو مرزایان نه تاسو کوي چې را دریو خبر مونږ ته صفائی صرف بیان کی یو صفائی تاسو را ایجوکیټ طبقه ته زرا خاص کوما د دې عقیدې نه ځان خبر کړي د دې مرزا کتابونه وګورئ چې داغه د هر پاڼې نه تاسو ترغه کذب او دروغ چرېنو دا ثابت شي هر پاڼه باندې داغه په کتاب کې اختلاف وروته داغه په کتاب کې تعارض وروته مونږ صرف درې خبرې مونږ توازیه کړي نمبر 1 خبره دا چې دا مرزا چرېنو دا سوکو دویمه خبره دا چې دا مرزا څه شو دریمه خبره دا چې رد دعوا سوا من خو په کتاب کې مختلف اختلافات ولیدل کله چې رد مطابق چا مطالعه نه کوي د انسان ذهن ترا خبر راځي چې چون کې دا یو انسان او د دعوا د نبوت او د پیغمبري وا څومره چې د ستړي کا ولي کته ستانه ودا خبرې د ذهن نه مفقوشي تا ته به اس پته ونه لګي چې دا د سشه انسان دی که غیر انسان دی دا د سوکو دریمه خبره دا چې د دعوا چې کم دینو دا سره دا سوک ته د اس پته نه لګي کله کله د دعوا دای چې حضرت آدم علی السلام يم الله دنیا ته دوباره راولې ګلم کله وای حضرت شیس علی السلام يم الله دنیا ته بیا راولې ګلم کله وای حضرت نوح علی السلام يم کله وای خلکو هغه یعقوب علی السلام چې دنیا د رخصت شهره یو ځل زبیا الله را پاسولم حضرت یعقوب علی السلام يم کله وای سليمان علی السلام يم کله وای ز ابراهيم علی السلام يم ما تاسو له ملت ابراهيم را وړه کله وای ز داوود علی السلام يم کله وای ز موسی علی السلام يم کله وای ز هارون علی السلام يم کله وای ز حضرت عیسی علی السلام الله په اسمان کې دومره وساتلم یو ځل بیا دنیا ته خطر کوس کړم مونږ ته یې پته ونه لګره چې را سوکته لوجدو فی اختلافا کثیرا هر پاڼه د اختلاف روته مونږ ترا مونږ دا ونه پیژن چې را دیسو کله وای ز خو انسان نه ما زه یو پرشتہ الله دنیا تر لګلی ما زکه مخکینو کتابونو کې زدي کوم پرشته ما دا غینوم الله میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنګوی زما ور کړو زرا اسمان پرشته میکائیل علیہ السلام يم کله دا خبرې وکي کله وای زجرانو دا نبی نه ما بلکې زه یو انسان یم بیا انسانانو کې مونږ تر پته ونه لګیرا انسانانو کې رم مذکر ده انسانانو کې رم مؤنث ده کله وای زناری نیم الله مال نبوت راکو کله وای زنانه ما زما مهانه بیماری راځي خپل زوی ته نسبت کې دا زمانه خېټینا برای راست چې کم نه پیدا ده مونږ ته هیڅ پته ونه لګیرا چې دا د سو دا خضر او کنر ده دا پرشترا کدا آدم علی السلام ده کدا شیس علی السلام ده منګوي مرزایانو صرف یو خبر ثابت کوي چې را سوته دویمه خبر صرف مونترا ثابت کوي چې تاسو هغه مرزا چې د مختلف داوی د دیس شي کله تاسو ته داوي زبر انسان نیما خپل امتیان هغه خلک چې د امتیان ځان حسابي هغه ته وي زاجر سودیم زما خپې سټي تاسو ته ثواب ملويږي د دین پته ولګیرا چې کله د داوا وکي زاجر سود کانه ما کله وي زما امتیانو زمانه چاپیره طواف کوي زه خانقاه ما تاسو ته پریوانه اجر ملويږي کله وای زه مسلمان هم نه يم زه کوم نه رامچندریم کله وای زه کرشن جیما مختلف دعوی د کوم نه وکړي مونږ ته اس پته ونه لګیلا چې را سوکته دا دیس شي کله وای زه چې رانو دا دیویم کله وای زه کوم نه دا جینیم مونږ ته را پته ونه لګیلا چې را سوکاو دا سشو زکه الله فرمایل کچرته قران هم د الله نه سوا د بل چا کتاب ہے لوجدو فی اختلافا کثیرا تاسو پرې کې بل اختلافات مندلو اغه ملعون چې د رسالت دا وکړه د هر کتاب له اختلاف مونږ ته په نظر باندې راغی نو مونږ ته تر اوسه پورې د دې خبرې معلومات رالل چې د دعوا چرېنو دا سره کله وای ز امام مهدی ما کله وای ز چې
کله مبلغ د اسلام یم کله وای زر امام مهدی څوکیدار او حارس یم کله وای زر دې زمانه لوی امام یم کله وای زر اسمان فرشته یم کله وای زرا الله تعالی ولیما کله وای زرا الله نبی ما مال نبوت را کړه بیا نبوت کی مختلف چکم دے ځان له نمونه وذکری کله وای مجازی نبیم کله وای حقیقی نبیم کله وای بروزی نبیم کله وای ذلی نبیم کله وای غیر تشریع نبی ما مختلف دعوی د وجود تراله کله کله وای کله کله د چکم دے خدای دعوا کړه چې ما ته رب وای چې ته زما زوی کله چې د رب زوی وګرځیرم زدي کم دې په خپل باندې ربیم مختلف دعوی وجود تراله مونږ ته هیڅ پته ونه لګیدا کچرته خدا نه خواسته دا قران هم د یو انسان لیکل کتاب دی کې به هم داسې اختلافات موجود او څنګه چې د هغه ملعون په کتابونو کې اختلافات موجود دي پته ولګیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران د ځان نه لیکل دا آسماني کتاب دی قران د خپل حقانیت په خپل باندې ثبوت پیش کړي قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات کړي قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت اثبات کړي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي